پلارم څه کار کوي؟ پلارم کار نه کوي. پلار مې په شپږمه روژه باندې اسکرین کارت دی، هغه پروت دی، په سر غوځار یې خوړلی دی، ورور مې معذوره شوی دی. کتون ګلب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن په دغه رمضان المبارک کې د خپل وس مطابق لګیا دی او دغه تورسرو له دغه خویندو له دغه زنانو له دغه بچو له څه ورکوي. یتیمان یسیران دلته کې راځي او الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې موږ هم خدای پاک د چا وسیله کړو چې دونه څه ورکوو. بچي ترې کوم دی؟ شینکې. څو وروڼه خویندې؟ درې. پلارم څه کار کوي؟ پلارم کار نه کوي. پلار مې په شپږمه روژه باندې اسکرین کارت دی، هغه پروت دی، په سر غوځار یې خوړلی دی، ورور مې معذوره شوی دی. دلته دویم ځل دی؟ دویم؟ دې ځای نه سودا وړئ، کار دې پې کېږي؟ خوشحاله یې؟ بچي ته رقم دی؟ پیژان زه تورم زو. او پلار دی؟ پلار مې کور کې دی. کور کې دی؟ ها. نو څو وروڼه خویندې؟ درې. دا دې دویم ځل دی؟ ړومبې. نه کوي پلار دی؟ ښه مورې څه به وې؟ څه به ویم چې څه دې وس یې هغه راله راکړه نو دویم ځل دی بیا؟ دا دویم. هغه وړو دې راکړي بس ختم شو. خوشحاله خو یې که نه؟ خوشحاله یم. که نه خفه؟ نه خفه نه یم، خو اوس به هم راله ما ویل چې وړو راکړي که نه. صحیح ده. والي شابه دې خوښ. کوم ځای؟ زه د بټو کوم. د بټو یم سوال. دویم ځل دی؟ دغه دویم دی که نه بس. قبل زه وړو راکړو. صحیح. راشي دې خواته ته ډېرو یم سړېرو. سړېرو؟ دویم ځل دی؟ لکه دویم ځل دی ړومبی اوس بس. خوشحاله دې ځای نه؟ ډېره خوشحاله. شابه. زله واله ته کوم ځای؟ تورمزو. دویم ځل دی؟ څلورم. څو بچي دي؟ ګونډې دې ځای نه خوشحاله یې؟ روژه ښه تېره شوه؟ الحمدلله. دې له ډېر شته درکړه. دا ګرانو کتونکو چې دا کونډه یو بچي جینکۍ وي دا کوم ځای ونیسو؟ محله مې روزې محله دویم ځل دی؟ دا مې څلورم ځل دی. څلورم؟ درېیم ځل. خوشحاله یې؟ جیبات. دویم ځل دی؟ څلورم. دغه دی بچي دې څو دي؟ څلور. شابه راځه شابه ده. ښه ته؟ شرمخان کلیم دویم ځل دی؟ درېیم. بټو کلي شابه ده. ښه ته مورې؟ دریم ځل دی. زویا دریم ځلم دی. خوشحاله دې ځای نه مورې؟ ژوند درکړي. ته؟ زه شینې یم. خوشحاله یې؟ دویم ځل دی؟ دویم ځل. شابه ده شابه. هله ته؟ خطاب کړو. شابه دویم ځل دی؟ یو شه ده. دویم ځل شابه اواز دې شیرپا. دویم ځل دی؟ دویم. دریم ځل. خوشحاله دې ځای نه مورې؟ بیا سره د واګانې. د ما خو لومبې ځل دی. لومبې ځل. چا درته ویل چې هلته لاړ شه؟ بس دا دې ماله تېره کړې. ګرانو کتونکو انشاءالله دا سلسله روانه ده زموږ سره اوس.